शेख मोहम्मद इद्रिस साहिब दामत बरकातुहु आली नारोवाज के नारे तकबीर الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من
من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. درود شريف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام، دغه مجلس حاضرین مسلمانان رو کال پر کال په دغه دارالعلوم جامعه ربانیه کې په دغه ورځو شپو کې د قرآن شریف د ختمونو په سلسله کې داسې جلسه کېږي او ګڼ شمېر ماشومان واړه نن فارغ شوي دي، څه د تجوید نه، څه حافظان او څه ناظر افغانان. زمرو بنیادي څیز د الله د کتاب سره خپل تعلق جوړول دي. دا ما چې کوم آیات ولوستو نو عام علماء یو شان معنا کې، یو بعض مفسرین بل شان معنا کې. عام علماء خو لیکي چې ثم اورثنا الكتاب نه قرآن شریف مراد دی، او الذين اصطفينا من عبادنا نه رسول الله مبارک امت مراد دی. چې موږ قرآن یو بهتر امت لور کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت اجابت مراد دی. بیا وی امت درې قسمه دي، منهم ظالم لنفسه، ډېر ګناهګاران دي، ومنهم مقتصد شانې کې ګناه دواړه برابر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، او بعض ډېر نیکان او جنات عدن يدخلونها ټول به جنت ته ځي. چې کوم ګناهګار دی هغه به دي، خو څه موده پس به ځي، او دا نیکان به دخول اولی سره د هغې دا معنا کوي. لیکن دمارو ما ته د دویم تفسیر کې دی درته اوس وروستو کوم دا لږ یو کوټې بهتر ښکاري. دا د امتنان مقام دی، دا الله په مخلوق خدای احسان کوي. دا د قرآن د شرافت مقام دی، الله د قرآن شرافت مخکې کوي. دا د قرآن والا اهل القرآن د اکرام او د اعزاز مقام دی. نو معنی داسې ثم اورثنا الكتاب ما قرآن ورکړ الذين اغه خلق لرا استفینا من عبادنا، چې کوم خلق ما په خپلو خاصو بندګانو کې منتخب کړي. زمارونه دې خبره ته رسول دلته دې دوانو یو ټوپ پروت دی، او زه تا ته وایم چې دې نه یو لسې ځوانۍ راوباسه، داسې لس راوباسه چې د هغې نه اعلی قیمتي او ښه دانې پکې نورې وي، غټې وي او خوږې وي. نو چې تا هغې له چاڼ کړې نو څه چل به کوې؟ که داسې ورله یو لس ترې راواخېستې کېدای شي ویښتې پکې دې نه نورې درنې کړې. نو دا هندوانو والا په هغې کې یو چل وکړي، لاول دې دا ماتې وباسي، بیا دې دا وړې وړې وباسي، بیا دې چې کومې داغي وي هغه وباسي، دا بېکاره وباسي. بیا دا شوکې چې دی غټو کې چانډګۍ ګوري هغې ته پکې دا کچه او پخه معلومې دا کچه ترې وباسي، نو صرف پخې پاتې شي، نو هغې کې د لسو هندوانو انتخاب اساني. دقه رب العالمین په دې مخلوق کې چاڼ وکړو، نو حیوان یې یو خواک او انسان یې بل. خبرې به غور سره وایي انشاءالله. حیوان یو طرف ته شو، انسان بل خوا شو. انسان له الله یو خاص خصوصیت ورکړي چې هغه حیواناتو له نه دی ورکړی. د اواز خصوصیت نه، اواز ورشه خر سره قسم په خدای که څوک په مقابله کې چغه ووایي کنه والی شی او که خر سره په لته کې مقابله وکړي، داسې برغې لتې بدل کړي چې هغه به د لوړ قندر ته ورسېږي، او زمري سره په غاښونو کې په پنجو کې مقابله نه شي. د شاتو مچۍ سره په انجینیرینګ کې مقابله نه شي. یو لوی انجینیر دی ولاړ دی، یو لوی قیمتي او د زمانې ګلکار دی،
راشه مال دې بغیر د سال نه بغیر د مزي نه بغیر د هغه څه چې دی هغه تماچه غوندې دی وي ګوړ چې به معلومه ګونیا د هغې نه بغیر د دې دیوال باندې بغیر د دې شی کرنډی نه دی جوړ کړي دا دی به خامخا اسباب رالي سل سال به لګي ګومړو او تار به لګي او شی به لګي او کرنډی ته شی به لګي نو دیوال به جوړي او د شات په مچې سره نه کرنډی شته نه ورسره تیشی شته نه ورسره سال شته نه ورسره مزي شته نه ورسره پیمانه شته او کوم کور چې هغه جوړوي داسې کور د چاپلار راشي په دغه خوله کې میټیریل راوړي په دغه خوله کې او هغه چې کوم مسدس کور جوړوي د یو کور او د بل په میانځ کې به د ویښته برابر فرق بني او خپل دشمن او خپل کې هغه کوم پیژني قسم دې کته وپیژني موږ دلته شی لګولې ته ته یو دروازه باندې چې څوک به راځي نو ټیک نو یې لکه څه چل پلیشتا نو چې ویلا لټي بیا وتی خزا ټیک کې مو وځو پته ونه لګي او د شاتو مچې په دروازه باندې اوسو ناشتي په لکونو مچې وي په لو پر دې پیژنې چې پر دې راشي دا چې د بوتان نه نه غوړي او بارې شغال کې او ساتي دا پوهه شعور خدای ورکړي او بیا ډاکټر ماشاءالله بیا چې د بيزو له خدای کوم پوهه ورکړي دا ستاب د ډېرو وړو ډاکټرانو نشته زه به مثال زمون حضرت قاری محمد طیب رحمه الله رحمة واسعة دارالعلوم دیوبند محتمم اغلی کلی دی په خطبات حکیم الاسلام وی زما دوه رشتہ دارانو په باندو کې اوسېدل زاوی یو ځل غي کړل وی چې الته ورسېدم لاړم هغه ماحول مې خوښ شو ډېر مې خوښ شو وی ما دې ته وی چې لکه تاسو باندو کې اوسېږئ په باندو کې خپل ماحول له خشتاب او هوا د شینکې دی ودی نه غرب ورشته نه دوړشته نه لوټشته بخار کې برباد شو بدل لږه وی غیر ته وی چې واقعي خدا په ځنګلو کې باندو کې اوسې په دې بيزوګانو باندې زیات بيزو راځي جامې په پړې وې دا نکړي چې چې بشي بيزو یې باندې کې وې کټوې مې خو دې بيزو غلې مندراش سر کې چت کې کټوې ونسي مخامخ هغه ونه کې راته کېنه د مخ په مخ کې پرې ورته نه کولې چې راشه کنه سر مالټې راوړو کومه ګوته ونسي د کافر اونډه ګوته او مخامخ د په دروازه ناشتي او باغ درونه کې ناشتي او کومه ادارې سپینې او خوري موږ ته نه کولو راته وې که څه کولې چې راشه بلوي هم به مې اخلاص نشته سره د څو مرګو لاړو په ساري دکان ته څنګه زهر پروړل او اولم واګه کې په انداز سره پکې واچو چې بوی هم نه کوي چې دا بيزوګانې او خوري دا غي نن ډوړې په کېکړې او نن به 50 پیسې به نن دي شي دا زهر به خوري یو 50 پیسې به سبا یو سوره دي کې مونږ اخلاص وي چې زهر هم ډوړې کې واچو ډوړې په خپل او بر بچته کې خدا دا قاری دوی چې لیکلي دي مونږ یو کې ورته کې ناشته وی دې کې یو بيزو راغی دوه درې وی چې څنګه لري ډوړې چې تکلا او دا ولې په دې له یو وی واپس کې او لکه زمون منصوبه ناکام شو یا هغه مردار خانه بوی لکه چې موږ نه پکې زهر زیات شوی دې کې دا لاړه یو لاس بندل لاس نور راځي چې غیراله هغه بوی واپس کې دا لاړه چې قتل د بيزوګانو او غرمش راغی بلاشيري ار یو بيزو سره یو شنه پاڼه اپانه ات کې خوندلا او باغ ډوړې شروع کړو هغه ډوړې په پاکي او بیا هر بیز یا بيزو خپل پاڼه راوغښته او پسې وخوړه او یې ته مخامخ باغ ډوړې داسې ناچ غډا وکړه کنه داسې غړې شوې چې موږ ته وخوله چې ګراشه ډوړې د نو والا او خدای په رواناني وي خګړې او اولاد دې کتل او کو دي شي زمارو دې تاسو شو ممکن ظهر معلومه پسې معلومه ممکن ظهر معلومه پسې معلومه لیبرټری له وسته لیبرټری والا وی بجلی نشته ډوړ چې دې سبب ګورو بیا وی په نشو ماغه خان لیبرټری له وړو اوهو بيزو لا پس پېمو کې خدای لیبرټری جوړه او بیا څنګه لیبرټری د زهر نوعیت معلومه کې دا کومه نوع زهر دی او
او د زهر او دارو ورته معلوم دي چې د علاج کوم شی دی نن په ټوله دنیا آل ورلड में तो पूरी दुनिया में जहरीला चीज का कोई माकूल दवाई बिल्कुल नहीं है सिर्फ लेलत की दारूवर की या दारूवर की उल्टे या दस्तूनों की चीज़ी उदवी ने नजर इस्तो वाला निश्ता बिस्तर दा शेषता और हमारे दोस्त तेरे वो फिर कहते चलते दंगल का तबलीग के तरीके काला चराग माते इस्लाम के समय और इधर नमन का हुआ होगा ज़ात के समय और इधर नमन का हुआ होगा वे मंगा चिकला नस्पल टेप खलास शो यो जंगल क्यों यो किरी के माखा खीरी वज़िश पेवे नो बस वापसी रात दिलू नो मंगा मुसल को वे इख्त बराबर कर जामे बराबर के जुज़ फल वतन था वे मंग यो मरगर के लागा वे इख्त स्पिनो नागबा गाहिर कलर वाला शे मरगर नो अंत को चिलाना था बोला दी खबर ज़रूरत नो अंत गिरस में नशे वसारी पिंशे विचरातुन आगा शेर आवाज़ इस्ताओ समंदर दरिया पगाड़ उन पितावी तनास्यु मुंचेस कुसुम जामे बदले सो गुलामी और अगला क्या जे पर गुमंद बांधे अगर गिरो हुए इसको दान लगा के गुमंद वसरा विदे की बिजोगान लंगल के लिए दिया थे जो बिजरा बोटा शो और इदाका दारू और अगर बोतल ये बोलकुली वो समंदर दरिया में से शगाल खुदा यमु बस मंडे वाले बशीरा ने उस बस कब दस पचन जलनी में गिरा तोरा दवनी में स्पीना मुझे सरदार जी से उस जिलान में अलग कोई चीज गिरे नहीं दे जल्दी अच्छा सही उड़ा कर बराबर दस पचन जलनी खलक बस वो इधर तबदा दारू निश्ता तब वो बांटना द लंगल ने फिर परेशान हुई थी कि जो बिदराले उसको देखी वो सरद या नेबोर के खौदल वेस वाला और आगे पढ़ने की रातें पार्कल का नईरे रावा रिश्ते और पदे महसूस मगी और ज़मीन दी मर्गी देशी शगश तेरे अगर तज़ान खाई के ताज़ा अब एक मनुष्य को एरी मगी ये मुंगा मर्गी दे जला का दावी जला रावल और देरी में खुदा खातिर उसे पकाम में अफ़्तार के ना को ताज़ा पूरी और बदमाश मगी वे सारी मजबूत का लगा कर तोरे नकला नुज़ाख़ुदा का उबली उसा बंदी वे इख्तबावीन दिखा वे आगा إيرينا واقش له وما خلص منه كم كمان هلا كخلاص بخلص منه بيبي ما قال بيجي ما قال بيجي وكمان تدير شو لغريب ويختارون لا تبريوا مكمل ملك وصدق جو صح خدا يا فاك خلك والتبليغ كلام جيرة وخلاص جيرة ويستاء سبب بلانا مكمل ويختارون لا تبريوا मंग हम परेशाना कि ब्याह बराओ खींचला का बराओ लगे असो पे मुसीबत हो रही थी खैर भी लोग से पढ़ने तरने वाले कम ज़्यादा नहीं ज़मानों में के लग साथ सुख वसलों दे तेरे से मरकज़ कराए दिया अल्ताफ़ी तक और ब्यारा तू वे इख्तराओ खाते दे सिंगराओ खाते दे तक तोड़ लोग पटोला दुनिया की वर्षों गोरा और 10 डॉक्टर माला पैदा करके अगर वो इंडस्ट्री में तब ये खत्म किया तोड़ बरोज़ी 10 बच्चे तब दुनिया के अंदर और 20 साल तक खबर है लाश दा शऊर खुदा पाक 20 लावर करे दिन 20 लाख दुनिया डॉक्टर में पैदा न के नो 10 दुना हैवान होता जब هذا الشيخ شهيد مولانا سنجاد رحمة الله عليه فرمائے भी बखवाज के मखल लगाने कोली लकुनी पजरिए बे कोला कुनी के دا پدې سارو پدې بلاکی پدې وېستو کې پټناستي دل به پکې پړې واچو او دا ستار ما واچو دا به پرې خو چې دا به کوم فاروان شو قافلې پسې بغل روان شو تبغلو سره بغونه ځکه کونه سارو پسې زور کوي کونی ته په پتا ودرې وګونو نه به پتا لګي دا په میلونو لري دا وخت کار کوي چې دې طرف ته خان دی یا د سارو دې پسې تل پکار دي چې غلب لاړو ته به قافله جوړ او دستر کو نظر اسم سے کده پیشو پچا نظر د بچا او د سپېمې سونګ میګی تر چاټا راشه تکیرا د دې پټای د میګو د سونګ نه خلری کېلا او دون انتظار وکړي دا میګي ولا ورسې ورشه وګورا دومره میګتون براغلی دی هغه پټای به بیا خوړې نشي لیکن یو سیز چې هغه حیوان نه دی ولکړي او موت یې راکړي اسه شی دی هغه عقل ټول وای الحمدلله شوق سره الحمدلله نور شوق سره الحمدلله دا عقل ما خپل راکړه عقل په ذریعہ د جامه جوړول شي ساروي نشي دا
دا عقل په ذریعه ځان د ګرمۍ نه بچ کولی شم، ځان د یخنۍ نه بچ کولی شم، څاروي نشي بچ کولی. دا عقل په ذریعه واسکټ اچولی شم، ځان تشته کولی شم، څاروي به پې څلورګولي ګرځي. دا عقل په ذریعه خپل عورت پټولی شم، څاروي نشي پټولی. او دویم نعمت ګوره، ښکلې شکل موتا انسان له خدای پاک ورکړ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نو حیوان یې اخوا که مونږ یې دې خوا کړو، بیا په انسانانو کې خدای پاک چاڼ وکړو، چاڼ. نو کافر یې یو خوا کړ، مسلمان یې بل خوا. دویم چاڼ مونږ له خدای بیا سره کړي دي ایمان. څه شی ووایې؟ سره ووایې محمد مصطفی، محمد مصطفى او قرآن عظیم الشان. دا مالا خدای دا کافر خدای نه دی مالا دا خدای دا نعمتونه بیا مالا راکړه. که ته وایې دا مالا راکړي دي الله، ایمان خو ما راوړي، مالا الله راکړي. یمنون علیک ان اسلم، خلک پتا د اسلام مسلمانۍ پردونې کوي. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ورته وایي چې ما د خپلې مسلمانۍ احسان مه راړوه، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وایي زما احسان قبول کا چې د دنیا سره سپین مې پرېښودل او د ایمان رڼا مې ستا په دا وجود کې راواچوله. ووایه الحمدلله، چا سره وایه الحمدلله. ایمان خدای نو مخلوق کې انسان کې مسلمان کی بیا چانو کو. نو عباد الرحمن تر وسته، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خاص بندگان، نو په خاصو بندگانو کې چانو کو. نو مولا او حافظ او تاریخ سبحان الله. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله فرمای ثم اورثنا بیا ورکړه. اورثنا اعطینا نوی، اعطینا نوی، اورثنا وی. وارث خپل پلار په باب کې شرعا حقداري. الله دا ښکاره کړه چې ای حافظه، ای قاري، ای مولا، ته د قرآن حقدار یې، ځکه مې تاله درکړه. کتاب مې ورکړه، درېو کسان لره. عالم لا دې د کتاب د معنا او د تفسیر خدمت کوي، حافظ لا دې د قرآن دغه خدمت کوي چې کوم د حافظان کوي، او قاری لا دې د قرآن د تجوید خدمت کوي چې غلط الفاظ استعمال نه کړي. دې له ما قرآن ورکړي. اوس الله سوی، اوس بس تا ذهن کې راځي چې دې لپاره څلور ځله چاڼ شو او دی وارثان کړل. اوهو دا خو ډېر نېکاني دی کې په لکه دا پلان کې ملا دا چل کوي، او پلان کې دا چل کوي، او پلان کې قاري صاحب دا چل او پلان کې دا چل کوي. الله خپله وایي فمنهم ظالم لنفسه. اگر چې امام بخاري په کتاب الایمان کې باب ظلم کې د ظلم مراتب ذکر کړي دي، ودلته ډېر ګناهونه مراد دي. سیاح میں قرین منهم ظالم لنفسه، بعض مولیان حافظان قاریان ظالمان. منهم مقتصد، بعض داسې چې نیکي کوي ګناه کوي. منهم سابق بالخيرات باذن الله، بعض الله په توفیق ډېر نیکان دي. نو کمانه چاته پوسو کو یا د موږ د محترم مفتی سردار علي سے مکرم چاته پوسو کو کم خبري مونږ به ورته عالمان په دوزخ کې پرې او چې دا ګناه نیکی دواړه کوي برابر سیف نو دا به په سر کې پراته ده په جنت ته دي. رب العالمین ته پوسو کم خبري الله وی جنات عدن يدخلونها، درې واړه ډلې په جنت عدن ته داخلي. سبحان الله. الکه دا ایمان منځي او الله وی دا زما جنت استاد پلان نه ده دې بوله متا په سر الکه چې کله سو بولی سو پکې تشکل ټولې شي. الله وی دې ظالمان قاریان حافظان ظالمان ګناګاران او نیکان دا زما جنت ته او زما د دین خدمت کې زما د قرآن خدمت کې او بیا په دې ډول کې کوم انسان د قرآن خدمت کې قسم خدای به هغه زمانہ کې د قرآن. سبحان الله. ورته خلق سوي کوملیانو د دین صلاحیت نه دي که پټې باندې ولادت تخپا کاګه کې خدا هغه ولادت وګوره څنګه کو غراواز هغه ولادت وګوره پټکی دی وګوره کنه څنګه پټکی کو ولادت کو غراواز هغه ولادت وګوره بازار کې ناس دې لري خوري نو سوق او کوي کو باندې غریب په کوله په کې خپې په سوچا کولی چې پرې دغه راوړا کړ
ना 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 मुंह को बचो इलम ना करो कुरान वियो का पैगंबर वियो का ना 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 करो इलम वले बिया बखुरी सर दलोगी बमलश दी बस डॉक्टर वकम इंजीनियर वकम लोड़े रे रजिया और कम मुला कम हाफिज कम तालिब कम लोड़े बले बले माशाअल्लाह लोड़े द चालास के सना लोड़े द चालास के او تش وایان د کچاله چې زور په یو کا سوت په پلیټ کې کلک شو د بل خپل ته کو هغه خدای دې په خواص ستړي ما کو پړتا او تور باندې دا شکل قبیح دي د تشدد تاسو سمه چرګان د نمنګ ټولو صفاده وخی منګو پړې ګډان منګو پړې چيلي در نمنګ خلاص کړل وخی حسدونه تاسو سړیا وی د لوګي پر رشي چې مولا شه ډوړې او چې د خېټه نه مرشي مولا شه چې د خېټه اکثر د خپل علماء ته چې ډاکټر لاله چې ډاکټر پیدا چې ټیسټوس کوي د ټول وجود کې بیماری په ذکر کې نه استاد یې ظاهري بیماری درکې نه مانی دا څه په څه طاقت دارو لیکم ظاهر کې بیماری دوته نه یک وخت ډاکټر دې ستړي کړ سوچال وته و چې شی بډې وړه لږه سوچال زمونږ د عملیات کې نه جوړې د پکې غوړ ټول د خېټ دی راځي او دوی الله یې وسره تاکي ما ته ودا ډاکټر دا کولای په نارا مې نارا څه وي ته نارا نه پیژنې مې نه کله وي چې سړیو کې قسم په خدای وګي وي سات کې پاسه مې سات کې پاسه بیا مګل مې دروازه سمورو کې دې جلسي وي او راته شي کې بل د چلار مې راځي لګه مړات ته یو پړه کنه یا نه کنه خلک سم کېږي راوړو بلکې بیا نه کنه لکه وړلې د مړ خلک سم کېږي د ټول خلک ته خلوړ دا په مخور ته چلار شو ورې دې وړلې دې نه ده اوس داسې نو وایي چې وړلې دې بیا راوړو داسې نو چې نه ده وړلې بیا دروغ کې دا وړلې دې نه ده وړلې او وایي دا کله چې پکړې راوړل هغه دا خیال کوي چې دې وږي وي د شپې نیمه شپه چې تر پاسو کتاب ګورو بیا راته خوراک کوي پېشمنی چاګردانو بیا بازار مدان بازار وړي پیو سال چې پاسو بیا چې نو وګه پکې نه راکم ځای کې یو خبره ده کوم په دې نیت په علم نه کوي چې ما ته ډوړې ملو شي په دې نیت په علم نه کوي چې ما بچي په دې مول شي علم قرآن د چا د لپاره الله کم ذات سپیل روی ورکی جو حمدن نہ ورکی تو جدا اللہ قرآن تناس سے غلب ورکی کے بینا کم ذات کی انگریز جو اندولا ورکی تو جدا اللہ قرآن تناس سے غلب ورکی اور ہماروں یہ خبرہ ترمیلہ منکر تازو سمنا ترخا گیا شل ذرہ دیر ذرہ شل ذرہ پچینیستا کم از کم ترخا بنا دیر ذرہ چپڑا سیم 50,000 شپېته او 30,000 او زموږ د مليانو سمې ترخه گیا 3,000 سالور د قاری سے 3,000 تنخوا غټ شي په لدی 10,000 د چا بر دین زیات دی کې ټول هم در 15,000 او 3,000 تنخواګانې نو ما یو ځای کې ما ته چاوي ایو سړی ته دا د میاشتې مې نه دا دروازې تنخوا د میاشتې ورکړي وی په دې ستاسو گزاره کېږي ماوی الحمدللہ ستاسو چې 28 یا 27 تاریخ راځي بیا قرضدارو د وجه بار نه وځي بیا قرضداري ګرځي او په دې 3,000 او 4,000 میاشت کې زمون مولیان زمون حافظان مجنون مرول براور سبحان الله رزق د چا لاس کې دی الله سجا سره دی الله کو به علم دوخه هو وکړه بچونه حافظان به جوړو بچونه قاریان به جوړو قسم په خدای دغه بچي ودی وکړي چې کوم نه حافظ او قاری او چې دا کم در جاهل پاتې دنیا کې تاوان دی او آخرت کې تاوان دا حضرت شیخ شهید رحمت الله علیه فرمایي چې پوره دي د
دا یو رپورټ خبره کوم نو بس زموږ د شیخ شهید فرمایي رحمت الله علیه هغه وی زمونږ د علاقې د اشنغر یو پښتون هغه زوی داخل کړو په یونیورسټۍ کې یو ځل دا بابا یې پخوا خو دا پلیکو چې نه وي ملاقات ته لاړو غریبه غریبي وه دا زړې جامې او زړې سپلې چولې وې نو چې دې تصویر ورغی نو هغه زوی پې وشرمېده چې دا بابا جامو ته وګورو سپلو ته دا خلک نو چا دې تپوس وکړه دا زوی نه وي دا بابا څوک دی وي دا زمونږ د میخو مزدور دی میخو مزدور نو چې هغه زوی چې د چای پاڼې پسې لاړ هغه هلکان پوه شو نو هغې تپوس وکړه بابا نه وی بابا دا هلک دې څه دی وي دا مې زوی دی یاد شوی مې یو 2 روپۍ مې ونه راوړی دي باباګان دا استقبال وکړي باباګان استقبال وکړي माशाल्लाह इस्तेमाल उधर के नारे तकबीर सर बकम सर बुलंद जुर्रन मन खैर मन अमन पसंद अरमान पसंद दारुल में हक़ानिया देवबंद निसानी देवबंद पाकिस्तान दारुल में हक़ानी शियूख जमुन तीर बाबा जी डलवाए पीर बाबा जी जमुन तीर बाबा जी पुरला बाबा जी शेख मोहम्मद इदरीस साहब खडूम रब्बानिया शीदू बस आखिरी खबर कोम बाबा बुजुर्गान वाले अल्हम्दुलिल्लाह शयूख हदीस हदीस का मुहद्दिसीन और उस्तादान उसके ने माशाअल्लाह लक़त इस्तिक़बालिया जहां उसके ने बस यो मिनट में लड़ा के वे बाबा राजक किससे दे वे दे خوی چې دا زموږ د میخ مزدور دی وی زوی مې دی یو 100 روپۍ مې راوړی یاد شوی مې وی خوی چې دا زموږ د میخ مزدور دی نو بابا هم کاشته غریب پښتون وی دې ټیک وای دا به ور میخه دا دی ولا ساتل نو کله میخ څنډارا دی وی مزدور او چې علم کا یا به باندې شرمېږي نه دا بس تا لپاره بهترین ذخیره وي ان شاء الله په دې خبرو اتفاق کوم او دا زموږ کابل تشریف راوړو او دی به ان شاء الله واګانې کې بیانونه کوي او قاری صاحب محترم مقاری محمد صاحب هغه ته خراج تحسین ورکوم دا ټول مدرسین ولا تاسو له الله تعالی مبارک کی دا ماشومان د عالمان فاضلان کی واخر دعوانا